امت ته ډېر غټ نقصان ورسوه په دا پارټۍ په دا تحریکین او په دا ګیرو او په دا مطلب په دا ډالې او په دا پینډې تقسیم دا یو امت مسلمانو امت تقسیم دا یو خو یهود کافر او مسلمان دوی ډالې دا خو اول نه څه داسې خبره نه ده چې نوي کیسادو یو دا چې هغه مسلمون په خپل میانځ کښې دومره نفرتینه دومره تباغض او دومره خلای او دومره مطلب لرهولی دغه شی امت ډېر زیات غرق کوي دغه شی امت ته اسلام ته مذهب ته کلچر ته دستور ته مسلمانۍ ته لوی نقصان ورسوه بعد چې کلمات یې ویلې دو عقیده دې ټیک تو خو ته دې مو ورور یې زه دې تو ورور یم تحریکاتو مختلفی پارټیو مختلفی وي مطلب ډالې و مختلفی میش خو عقیده هدادو دوام هدادو چې د علما جمع عفیر اهل سنت والجماعت علماء دیوبند تحکیم جماعتونه چار کوي دغه لمنې نیول په چار دي دغې سره یولی په چار دی دغې پلیار تاک په چار دی دغه دستو بازو جوړېدل په چار دی دغې سپون جوړېدل په چار دی دغې په کاروان شرکت په چار دی دغې ملګرتیا په چار دو دغې ناموره ګمراهي ویني فتنې دور دی فساد ویني پریشانۍ ویني مصایب ویني د امت کمزوري ویني لہذا تاسې ټولې ملګري نه تمام سامعین نه دا استعداد چې دومره نفرت مسلمانۍ په منځ شي او زیاته مناظرې دي مباحثې دي څوک جمهوریت کفر بولي څوک خلافت خالی مانی جمهوریت بیخي اسلامي جمهوریت نه مانی څوک یې چې دا مغربي جمهوریت دی څوک یې چې دا اسلامي جمهوریت دی څوک یې چې خلقي زندگی مطلب پنجپیره او هغه او دغه په اسلام په مسلمانۍ کښې دننه په زراوې ډالې جوړې کړلې او مسلمان هغه کې روندي چې په کومه ډله پسې لوړ شي لهذا دا ډېره زیاته نفرت مې جوړ کړه مذهبي طبقې سپیشل په دغه حواله سره مذهبي طبقه ډېره زیاته غلطه روانه دو نو داسې خدای د اصلاح ضرورت میش مذهبي طبقه ته نه دی خالی خدا نه دی چې قرآن حدیث ته عوام د پوره دي میش خو خپل ګرې نه تلش کې کسي د وجنا علما ته ساتویر کې علما ملګری جوړ کې علما ملګری جوړ شي علما ملګرتیا وکړي د سپون جوړ شي د دنیا ها کامیابی په دې کې مزمرادو د آخرت ها کامیابی په دې کې مزمرادو